نننی درس کې به انشاءالله پته لګي. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې بئس العبد المحتکر، بدترین بنده هغه کس دی چې هغه ذخیره اندوزی کوي. ذخیره اندوزی دې ته ویل کېږي چې انسان یو مال واخلي، غنم واخلي، جوار واخلي، کپړه واخلي او هغه مال دې سټور کی دې دپاره چې کله دا مال په بازار کې ختم شي نو زه بیا په ګران ریټ خرڅوم. دې ته محتکر عربی کې وایي او ذخیره اندوزي ورته وایي، احتکار ورته وایي عربی کې، او موږ ورته پښتو کې ذخیره اندوزي وایي. نو نبی علیہ السلام مبارک په ذخیره اندوزۍ والا کس باندې لعنت وایي. ګویا بدترین انسان دی دا، ځکه مسلمان ته پکې نقصان دی که نه یو. او نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې په مخ ته ځمکه بدترین انسان هغه کس دی، صحابو ته وفرمایل توجه کوئ چې په مخ ته ځمکه بدترین هغه انسان دی، الله ته ناخوښه هغه انسان دی چې درته یو مسلمان ودرېده سره د مال نه ده واپس که، دا بدترین انسان دی په مخ ته ځمکه باندې. نو ګویا دام د مسلمان دپاره یو فایده ده که نه چې تا ته یو مسلمان ودرېده او د الله نامه درته واغسته چې د الله په نوم باندې راکړه. قرآن کې الله نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي واما السائل فلا تنهر. اے نبی علیہ السلام مبارکه سائل او سوال کوونکې مفسرین حضرات وي چې سوال دوه قسمه دی، یو دنیاوي سوال دی چې مال غواړي، یو اخروي سوال دی چې علم زده کوي، علم باره کې سوال کوي. یاره جی پلان کې ټکي باندې نه پوهېږم نو فلا تنهر ته مرټه، یا یو انسان درته ووایي چې د الله د رضا دپاره راکړه نو فلا تنهر اے محمده صلی الله علیه وسلم دا کس مرټه. ځکه نبی علیہ السلام فقر والا زمانه تېره کړې وه، تاسو ټولو ته پته یې د نبی علیہ السلام. نو گویا چې ذخیره اندوزۍ کې مسلمان ته نقصان دی او ای گویا بنده ته مخلوق ته نقصان دی او الله تبارک وتعالی په مخلوق باندې ډیر خفه کیږي. ځکه حدیث کې مخکې تاسو ویلي چې الخلق عیاد الله، دا مخلوق د الله کونبه ده په مخ ته ځمکه باندې. گویا د نبی علیہ السلام مبارک کردار او دغه چې وګورئ، نبی علیہ السلام مبارک په څاروو باندې هم خفه کېده او دا د انسان دغه دی. دا گویا د نبی علیہ السلام مبارک خاصه وه چې څاروي به په عذاب شو د مالکانو نه، نو نبی علیہ السلام مبارک گویا در مصطفی ته براله او شکایت به وکړه نبی علیہ السلام ته چې مالک را سره ظلم کوي. نبی علیہ السلام مبارک به وفرمایل ظلم مه کوه دې څاروي سره، څاروي سره هم ظلم مه کوه ورنه د قیامت پر ورځ به الله د دې څاروي په باره کې هم تا نه تپوس کوي. د ما محترم بیا چې یو انسان سلام علیکہ